واده یو سنت عمل دی ولې د دنیاوي رواجونو او د جهیز له وجې دغه اسان عمل غریبو او بېوسه ځوانانو او پیغلو لپاره ډیر ګران شوی دی. پېښور کې د الخدمت فاونډیشن لخوا د غریبو جوړو لپاره د اجتماعي ودونو بندوبست شوی و چې پکې 500 جوړو د خپل نوي ژوند آغاز کړی دی. اجتماعي ودونو په اړه ګورو د محمد ارشاد خان دا رپورټ. واده د هر چا د زړه ارمان وي. مور پلار او ورونه خویندې د خپلو بچو او ورونو دغه خوشحالۍ لیدل غواړي، خو د ځینې غریبو او بې عصري ځوانانو دغه ارمان د غلطو رواجونو له وجې صرف ارمان پاتې شي. خو د ناداره جوړو دغه ارمان الخدمت فاونډیشن پوره کړو، په کوم چې پیغلو د خوشحالۍ سره سره ډېرې دعاګانې هم وکړي. زه به دا ووایم چې الله دې هغې له ډېرې خوشحالیانې ورکړي، زموږ غریبانانو مدد کوي. خدای دې دا پروګرام کامیابه کړي. نورم موږ ډېره زیاته خوشحاله یم چې الخدمت والا زموږ نن د واده پروګرام برابر کړی دی، زموږ وس نه و. د 500 جوړو د نکاح او ولیمې دستوره پېښور کې ترسره شوه. د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق د هغوی نکاح وتړله او د نوي ژوند مبارکي یې ورکړه. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم کے طریقے کے مطابق قبول کیا ہے؟ جی ذرا زور سے کیا ہے. شاباش جزاک الله. د فلاحي ادارې لخوا ځوانانو ته د جهیز سامان هم ورکړی شو. زموږ خپله غریبي وه، انتهایي زیاته غریبي مو وه. زما تقریبا 30-32 سال عمر دی او 2 کاله مې د کویدنې وشو. هغې باوجود ما سره یو قسم لاره نه میلاوېده او هغه لار چې کوم دی هغه کردار موږ سره الخدمت ادا کو. شکر الحمدلله، الله تعالی فضل دی چې غریبانو مدد وکړو. شکر بس میرے بس میں نہیں تھا کہ میں شادی کر سکوں اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ہماری شادی کروائی اور میں بہت خوش ہوں. جو میرا باپ کام نہیں کرتا میں بھی کام نہیں کرتا. په دې موقع د زلمو او پیغلو مور پلار هم ډیر خوشاله وو. د هغوی وینا وه چې د غربت له وجې د بچو ودونه کول د دوی یو ارمانو کوم چې نن پوره شو. په زرګاو جوړې د جهیز د لعنت له وجې په کورونو پاتې شي. د خیر ښېګړې یو تنظیم لخوا د 500 ودونو دا تیږه د باران لومبې احساس کړی. د کیمرامین علي عباس سره محمد ارشاد، مشرق ټي وي، پېښور.